عزتمندو عزیزونو په لمونځ کې ډېر لوی فضایل دي. کوم سړی لمونځ کوي هغه ډېر لویه مرتبه او الله پاک په 22مه سپاره کې فرمایي چې کوم انسان لمونځ قایم او په صحیح طریقې سره لمونځ کوي الله رب العالمین به د په رزق کې فراخوالی راولي او د بدو کورونو نه او د منکرو کورونو نه دی بچ کوي. خو چې کله سړی لمونځ وکوي که چې کله موږ لمونځ کوو نو بیا هم الله پاک د غلطو کورونو منع کوي. مخکې په دا باندې مو خبره کړې وه چې لمونځ کول د عادت لمونځ عادت لمونځونه لا جوړ کړو. یو لمونځ رواجي لمونځ دی او یو لمونځ هغه لمونځ دی چې په هغې باندې موږ تاسو ځان خلاص کړو. زموږ امامان وګوره چې کوم جمع ویل کوي په صوبه خیبر پښتونخوا کې اوس نیم خبر چې په لوړګي کې او په ترخوم کې او د پېښور کې او اسلام آباد کې او څنګه لمونځونه کېږي زه نیم ګرځېدلی او چې څومره موږ لمونځونه کړي دي یو هم پکې صحیح جمع نه کوي. یو هم پکې څوک پکې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین په یو ساه باندې څلور آیتونه وي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم به په هر یو آیت باندې ودرېدو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم دا رقم مذهبي تلاوت یعنی موږ چې کوم دی بس الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین دوز غوی بلل. اکثر خلک مو پسې خلک مونږ نه کوي مو پسې خلک زه څه نه کوي دغې وجې نه چې ته لمونځ وګد کوې لمونځ وګد کوې بیا بیا رمې کړې وایي مړه ته کیسه مې کیسې کوې او د څنګه کیسې وي کوې چې مړه تلاوت دومره وګد کوې او خوند ته اخلی او ته مې وایي چې لمونځ موله خوند درونه کړي الله پاک له څه خوند ورکړي چې کومې فرشتې لیکي هغوی له به څه خوند ورکړي چې کله لمونځ موله خوند درکړه چې زه یو کور کوم موله خو خوند درکوي که زه خو خوند محسوس کړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو لمونځ کوو داسې لمونځ وکړو ګویا کې الله پاک تو ته مخامخ دی قدم رانې خو دومره خو د په زړه کې روشي چې لمونځ ته په الله یې کې نو که چې کوم امامان تاسو ته جمع کړي او په جمع به مسله د پیغمبر علیه السلام په مسله باندې ولاړ دی هغې نه پوښتنه وکړه چې د الله خاطر وکړه او قرآن ورته قسم کړه چې تو چې دا لمونځ وکړلو چې ته یو بار ته کې الله یو څه ویل چې الله مو ویني زه به لمونځ کوم قسم دی چې که مونږ و تاسو لمونځونه داسې جوړ شول مونږ و تاسو په منځ کې به ګناه ختمه شي مونږ د زړونو نه او بغض او حسد ووځي الله به زموږ زندګي ټیک کړي چې کله لمونځ مونږ ټیک شو. اصل عبادت خو لمونځ دی اصل عبادت خو د لمونځ کول دي صحیح طریقې سره په صحیح طریقې سره رکوع سجده وکړو مونږ امامان دی الله مغفرت دې دوی کړي الله دې دوی ته هدایت وکړي سمع الله لمن حمده مونږ مبتدیانو بسم الله ربنا ولک الحمد ویلي چې بیا سجدې ته رسېدل الله اکبر. بله مهمه خبره ده مونږ چې کوم خلک دي هغه چې کوم جهري لمونځ دی هغه سپولی کوي. منافقینو یو صفات الله ذکر کړی دی چې کوم منافقین دي هغه چې کله خلک ویني نو سلو لمونځ کوي او چې کله خلک نه وي زر زر یعنې مونږ کې هغه صفات راوتلی دی هغه صفات مونږ کې داسې راوتی دی چې کله مونږ جهري لمونځ کوو خلکو ته نو بیا یې خواله مزه کوو بعضې امامان او چې کله بیا خفیه لمونځ وي صبحي یا ماسپښین شو مازدیګر شو همدا رقم چې کوم دا تش رکعتونه دي په فرایضو کې نو هغه بیا مونږ صورت الفاتحه سره نه چې لا هغه چا خبره نه شي چې جوبام پکې نه سیټ کړي چې بیا پکې رک شوی نو عزتمندو لمونځ نه ګپ جوړول نه دي پکار لمونځ نه خوند اخیستل پکار